تاسو ما سره هر ورځ جګړه په پی ټی آی ولې نه اپلای کوي؟ دا په پی ټی آی باندې موږ ځکه نه اپلای کوو چې پی ټی آی تاسو سیاسي جماعت دیاړي مار تبا شو نوکر تبا شو چې یو وفاقي وزیر راغلی چې صوبه خو زه دا به وګورم تاسو د سټیټمنټ مطابق چې را په کې پی کې چې کوم ګورنمنت هغه تبا کړ یو وفاقي وزیر راغلی دی ډیر لوی نوم دی وفاقي وزیر هغه تاسو په نظر کې 400 رسې اعلان چې دا پنځم بجټ په مرکز کې د پی ډی ایم د حکومت پاس شو په کار خدا و چې تاسو په خپل بجټ کې دی عوامو له سره ریلیف ورکړی وي نو تاسو ګورنمنت هم سره ریلیف ورنکړي صدقه با راتون کې شپږ میاشتې کې به ان شاء الله دلته کې ناره د پاکستان مسلمان پارټي نه دی چې ولی بابا فکر زیږي هغه د شیرپو ګروپ نه دی هغه د پاکستان پیپلز پارټي نه دی هغه د جمعیت الاسلام حکومت چې دی په کې پی کې بدا د مسلم لیگ نون وی او امیر مقام قدرمنو کتونکو دا وخت موږ سره د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي ایډیشنل سیکریټري جنرال سینیټر بهرمن صاحب موجود دی چې دلته کې امیر مقام صاحب راغلي تقریرو کو فهد ناظم صاحب شمولیت کو څنګه غنی جی د په ګڼ تعداد کې خلک راغلي او صدر روان مسلم لیگ حکومت علامت د تخکاره شو کو څنګه سنگر خان کله چې ما شمولیت کو نو د شمولیت په درې مره زمانه یو انټرویو تاسو کړی و او ما تاسو ته په انټرویو کې درې وعده کړی و چې ان شاء الله نه صرف صوبه کې خیبر پختونخوا کې بلکې 400 کې با راتون کې شپږ میاشتې کې به ان شاء الله دلته کې ناره د پاکستان مسلم لیگ نون وی د میاس نواز شریف پي د شهباز شریف پي د مریم نواز پي او زما ضرور امیر مقام صاحب او واسی صاحب پي هغه سلسله کې ما کار شروع کو او ان شاء الله دا لومبي شمولیت ته خو دې سره اوس څلور 15 شمولیتونه نور تیار دي چې عوامي نېشنل پارټي نه دي چې ولی بابا فکر زیږي هغه د شیرپو ګروپ نه دي هغه د پاکستان پیپلز پارټي نه دي هغه د جمعیت الاسلام نه دي او امید لرم چې راتلون کې څلور میاشتې کې به دلته ناره صرف د پاکستان مسلم لیگ نون وی زه وعده نه کوم خو زه د الله په مدد دا یقین لرم چې په جنرال ماسس کې به راتلونکي شپږ میاشتې کې په 400 په خیبر پختونخوا کې دا خبره کیږي چې راتلونکي حکومت چې دی په کې پی کې بدا د مسلم لیگ نون وی او امیر مقام وزیر اعلی سېنیټر صاحب د دې مخ کې د مسلم لیگ نون په یو زمانه کې جلسې کې دي درنې جلسې به خو بیا په دې لږ وخت کې چې کله تحریک انصاف راغله نو د دې هغه وجود ختم شوی خو نو ډېر زیات کم شوی و نن بیا داسې بغن تعداد کې یو صحافي په نظر باندې ما ډېر خلک ولیدل نو څنګه د مسلم لیگ نون ریوایول وشو دې په ګوره چې کله نه کله په پاټو کې کمزوري راځي لکه کتا کلی زه پیپلز پارټي کې مونږ ما شهید بیبي په 17 امینز باندې اپوزیشن لیډرشپ کړی دی او اپوزیشن کړی دی نو پاټو کې اونچ نیچ راځي خو څه کله نه کله بیا محسوس کی مشران لیډرشپ ورکر چې اوس موږ لرو چې تدل پکار دی نو دا هغه وخت چې پاکستان مسلم لیگ عہدیدار ورکرانو ته احساس وشو چې اوس مسلم لیگ نون حکومت جوړول پکار دی او مسلم لیگ حکومت باندې قانون باندې د عوامو ذمہ داری د دیار لسکاله وګوره سورلس تباش وسوبا عوام تباش وي ادارې تباش وي هیلث تباش شو ایجوکیشن تباش شو دیاړي مار تباش شو نوکر تباش شو نو نن د خیبر پختونخوا عوام محسوسه کچېرا کچېره من مسلم لیگ نون له حکومت ورکړي وي اوټم ورکړي وي نو زمون حال به د پنجاب شانتي نو لہذا هغه سوچ دي نو اگر ما تراغه او اس کار شروع شي جی سېنیټر صاحب چې یو وفاقي وزیر راغلی چې صوبه خو زه دا به وګورم تاسو د سټیټمنټ مطابق چې را په کې پی کې چې کوم ګورنمنت هغه تبا کړ یو وفاقي وزیر راغلی دی ډیر لوی نوم دی وفاقي وزیر هغه تاسو په نظر کې 400 رسې اعلان وکړو ګوره جی دوه خبرې دي یو جنرال ماسس جلسه وی او یو چې وینو هغه شمولیت وی ان شاء الله ډیر زر امیر مقام صاحب یو جلسه کوي تنګي کې او هغه تنګي کې به ان شاء الله د 400 او انکلوډینګ د تحصیل تنګي د لپاره اعلانات دا اعلانونه دغه لپاره وساتل نه دغه لپاره نه دي ساتل خو د ار یو ګیدرینګ چې دغه فل ډیکورم دی نن چې کم دی نن هغه شمولیت راغلی او ډیر یو لوی خاندان شامل شو یو تر تولی باغ دی نو بل تر بیا پرشخیل دی نو زما په خیال باندې الحمدلله دلته هغه سیاسي سوچ ولا خلک دي چې هغه پارټي چې تولیم شو جوړولیم شي نو زه دا وایم چې دا نن موقع چې ودار شمولیت خوشاله و او ان شاء الله پبلک کې وا اعلانونه کیږي ان شاء الله سېنیټر صاحب اخیری سوال کوم تاسو اخیری سوال جی تاسو چونکه ذکر وکړ چې د ډیمار دلته کې تباش او پاکستان تحریک انصاف د لاسونه تاسو چونکه دا پنځم بجټ په مرکز کې د پی ډی ایم د حکومت پاس شو پکار خدا و چې تاسو په خپل بجټ کې دی عوامو له سره ریلیف ورکړی وي نو تاسو ګورنمنت هم سره ریلیف ورنکړي ګوره جی سو پور چې د مرکز حکومت ته سنگر خان ابل زما ته یو انټرویو کې خبره کړنن تاسو خبره کوم پاکستان
نون حکومت چې کوم دی وزیر اعظم یا فیلډ مارشل اسیم منیر صاحب اسحاق ډار صاحب وزیر خزانه زما په خیال باندې که هغوی د کوم سټریټیجي نه جوړه کړې هغوی د دې ملکونو نه تیل نو اغوښتي هغوی دلته ځان سره تیل نو جمع کړي نو زه یو خبره تا کوم ته کښېنه چېرته داسې یو صنعتکار سره یو چې هغه په فینانس باندې عبور لري هغه سره کېنه به تا ته وایي چې بالکل د پاکستان حکومت چې دا 400 ته پټرول لاړل اوس دا 300 ته را روان دي دا 2000 2000 1500 ته تلو دا فارموله په پی ټی آی ولې نه اپلای کوي دا په پی ټی آی باندې موږ ځکه نه اپلای کوو چې پی ټی آی تاسو سیاسي جماعت نه ویم تاسو ما سره هر ورځ جګړه کوي خو زه هغې ته سیاسي جماعت نه ویم هغې ته یو دهشتګرد ټوله ویم او نن که د هغه په حکومت کې دهشتګردي 80-85% زیاته شوه د طالبان رژیم په مدد سره د انډیا په مدد سره د ټي ټي پي په مدد سره نو زه دغې ته دې وجې نه هغې ته سیاسي جماعت نه ویم لہذا هغه سره سوچ نشته چې زه څه وکړم هغه نن وایي زه بجټ نه پیش کوم ما له مجرم قیدي 104 سره ملاقات راکړه بېشکه عوام دې بیړه دې غرق شي نو زه دغې وجې نه دې ته سیاسي